مقبره د انسان اخیری کور بلل کیږي او د ژوند په ختمېدو سره انسان همیشه د پاره د مقبرو شي. نه صرف په اسلامي معاشره کې بلکې انسانیت هم د مقبرو او د سلو د حفاظت او احترام درس ورکوي. ولی د بدمرغه زموږ په معاشره کې دا پرسوک په خشن نه تر سره کوي. احترام څه چې وسخو خلک مقبره ورانوي او د مقبرو ځمکې خرڅول او قبضه کول شروع شوي دي چې پکې یو د توتکان ایثار بابا تاریخي مقبره هم ده کومه چې د 1300 کالو راسي موجود ده، کومه چې د سیمې خلکو وقف کړی ده او خپل مړی پکې خخوي. خو ولې د 1300 مودې راسي دا مقبره د قبضه مافیا په نظر کې راغلی او وخت په وخت د دې مقبرې ځمکه لکه د خپل جایداد خرڅه شوې ده. ولې لا تر دې دمه حکومت او ذمہوار خلکو په مکمل توګه خاموشي اختیار کړي د کومي په ضد چې د سیمې خلکو احتجاج وکړو او د قبضه مافیا په ضد یې نارې وهلې. 1300 کاله مخکې چې یو مقبره وقف شوې ده او یو ځای وقف شوی نن دې څنګه د دوباره لشل کاله مخکې دوباره درکې خرڅوي کنه. نو لکه آیا دا په اسلام کې یا په انساني دغه باندې جایز ده چې دا مقبره خرڅيږي او کورونه په جوړيږي او خلک په لیټرینګونو او باترومونو قسمه قسم ګندګي او دکانونه په جوړ شوي دي او هغه باندې تجاوزات شروع دي. نو لکه امزه بیا تاسو مطالبه کومه موجوده حکومت ته موږ د قبرستان د تحفظ درخواست ورکړی دی په هغه تر اوسه پورې نه چا عمل وکړلو او هیڅ دغه پکې نه کېږي او الټا موږ له دمکیانې راکوي چې د دې شي نه قلار شي. مګر تاسو سره به داسې چل وکړو هغسې چل به وکړو. موږ خو چې کفن په سر ګرځو د دې مړو حفاظت دا به زموږ نه خدای پاک تپوس کوي. د سیمې خلکو غوښتنه کړې ده چې د قبضه مافیا د حرامه دنده دي په پوري توګه بند کړي شي. ګنې د احتجاج لړۍ به نوره هم وغځوو. عمران زریاب، خیبر نیوز، توتکان، مالکان.